نه ده کړې. نو دا چې سینسیریټي نه وي نو بیا هره خبره تا ته خلق بانه جوړوي. او دویم نمبر دا چې یو شوډ بی سافټ سپوکن، ستا خبرې نرمې پکار دي. سافټ سپوکن دا چې قوله له قولا لینا، ارزه کې ته دا کنسیډر کا چې دا سړی چې دا خو ډېر خراب سړی دی، ماله پکار دي چې سم کنزل ورته وکم، دا خراب دی دا د فرعون نه زیات خراب دی نه، نو ته د موسی نه ډېر ښه نه. نو موسی ته خو خدای پاک وایي چې تاسو فرعون ته لاړ شئ او نرمې خبرې ورته وکړئ. هو که د فرعون نه زیات خراب یا ته د موسی نه ډېر ښکلی بیا یې خپله خوښه ده. نو دې وجه نه ولیتلطف په قرآن کې منځنی آیات چې دی، منځنی حرف چې دی چې دې ته خواته یا دې خواته ته حروف برابر دي، دا ولیتلطف دی. پای کې دا دی چې هغه دوکان ته سړی لېږي نو وایي چې ورشه لکه د دغه ځای نه غوښه یا کباب راوړه، خو جنګ ونه کړي چېرته د رازق سره. ولیتلطف دا چې نرمه لهجه جوړوه چې ته ورشه په ورته سره کېندې وایي نه یو شوډ بی سافټ سپوکن. دویم نمبر د یو سیریسنس دی چې په سینې څه ورته وایي چې ته دې بیا دغه اخلاص دی پتا کې ان یو شوډ بی سینسیر. او دویم دا چې یو شوډ بی سافټ سپوکن. او دریم دا چې ته به ډیډیکیټډ لګن بدی لګن بدی دومره د خپل شي سره چې فولي بدیت کې ابزار به ودا څنګه وی ګوره یو الکته او هغه ته دا پته سره په یو ځای کرسي باندې تاسو چې ناس یې مخامخ د کرکټ میچ ته او د کرکټ میچ په انډیا کې دی او د انډیا د پاکستان میچ ته تاسو سره لګنی هغه چلته کېچ کین ته سره اوچتېږي چې کین ته سره ښکته کېږي. ته دې سينو چې پاکستان کې ما په خالص سکول کې ناسم ته خدا وای چې زه لکه حالته انډیا میچ ګورم. دې ته فولي ابزار وای چې فولي ابزار شي بیا ودنار شریعه. دا کار حضرت ابو هرره رضی الله عنه کړو. حضرت ابو هرره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سم لګېدل د حضرت نه خبره خطا او د باندې نشر کوله. صحابه وته پرونه سړی د ټول نورسته ایمان نه وړي نه خیبر نه پس ایمان نه وړي. سینیر صحابه هغه ورته مونږ دوره حدیث نه کوو تاسو کوی، هغه تاسو یو په پټو کې دا دغه چو مدینه والا چو د زمیدارو تاسو په پټو کې ادا مکینه چې راغلو دی دکاندارانو یا تو د سو تاجرانو نو یو په پټی کې ابل په دکان کې او ازما په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دغه لیت کې لګولې ا د لوګ نه را باندې کله چې دغه راځي غوټې راځي خو چې هغه سوی نو زه نوٹ کوم چې ته دومره لګه نیسته چې ته فولي ابزار به په هغې انسټیټیوټ کې دا انسټیټیوشن یا د هغې خپل وړو دپاره د غمي نو بیا به ته ټیکي. څلورم نمبر خبره دا ده چې تا کې پکار ده چې ریسپیکټ پر چاله ورکړې. عزت دوګې تو عزت لوګې. خو که ته سپکې خبرې کوې او سړي ته چې د پوزې ته دې وګوره د قڼې ته دې وګوره د ویښتو ته دې وګوره ته پکې لاچا راوستې ته څه شی ته خو ګوجرې ته خو اجړې. دا خبره چې ته کې نو لکه تا ته په ریسپانس کې به تا ته ریسپیکټ نه راځي. او بیا بله خبره چې پتا کوم صفت پکار دی مثبت اندازې فکر پازیټیو تھینکینګ. دته ترانه نه وته دې څوکیدار ته خیرالي ونه وي ته یار دا خوړ سړی نه دی چې ماته خیرالي ونه وي نو پازیټیو تھینکینګ دا چې نه به یې لیدلې نو دې سیول نه علي لکه دلته یو وړو کې اوس خبره وکړه خیر وای زه به نه پیژندلې نو که فرض کته غیله باندې وګوري سلويخ باندې ول وی ګوره چې کله یو سړی غلطي وکړي ته ولا سلويخ باندې وګوره نو ته به پازیټیو تھینکر شې. پازیټیو چې 5 د 5 سره میلاو شي څه راځي دا تاسو وایي 5 جمع 5 10 نه راځي. خو که ته نیگیټیو تھینکر نه 5 منفي 5 0 نو د 0 نه 10 خنو نو که ته نورم پازیټیو شنو زره بولو کې نه 5 5 25 به ته جوړ شي. نو ډېر شي خلق دی ته په خپله سوی مونږ په هغې په اعتکاف کې هلکان ډېرو نو وي شور کوي نه مې ته چې هلک وایي دا چل کوه خو تا په اجرا کې شور کو دی په جماعت کې کوي نو تو وایي چې بچے تو وہ ہوتے ہیں جو شور کرتے ہیں جب شور نہیں کرتے تو وہ بچے نہیں ہوتے. نو دی وجه نه چې ته پازیټیو تھینکینګ والے نو هغې کې به دا فایده یې تا ته چې هغه به ډیولپ کېږي او تا ته به د غم نه تکلیف هم نه. دا یو څو خبرې دې لپاره چې کوم کارونه تاله کول پکار دي. نمبر 1 مسلسل مطالعه کتاب به ګورې دا فیسبوک وغیره کې هم ډېرې لمي وایي سړي ډېر ښه مثال ورکړی وی په دې فیسبوک کې علم دی بې علمي پکې هم ده جهل پکې هم دی پلیتی پکې هم ده. نو مثال دغه باره چې اپیل کوي که نه کوي وی جس برتن میں آپ کی بلی پیتی ہے پانی آپ اس برتن میں چائے پئیں گے. نو دا قشان په دې کې ګن هم دی دغه هم دی نو ته کتاب ډېر ضروري دی. بوک ته نه رسي پکار چې ته کتاب ګورې. دې وجې نه چې کم خلق استادان دي
کم خلق ډاکټرانی کم خلق وکیلانی دی ټول ورځ په دې کوڅو کې ناست یو کتاب نه ګوري ځکه نه ګوري چې دې سر سبق څه ښه نه نو د خو څه خیال نه تنخواه خو درته میلاوي دا زموږ یو استاد خدای دې وبخښي هغه تاسو ته څه وښیم نو هغه بل استاد لږ سیریس نو هغه ته مې داسې وایي نو هغه ماته ته ورته نه چې تا بېګا څه کتلي چې ته موږ ته وښیې هغه چې ته مطالعه کوې څه ګورې چې د دې په بینیفټ کې دې په فایده کې به صحیح نه خو بالو چې ته حجرې نه پاسې نه په 12 بجې ځې او چې د دې حجرې نه دا حجرې والا خورېږي ترې بلې ته ځې هر چا ورته وایي کښېنئ مړه ولا وختي دی نو دې وجې نه ستا د کامیابۍ دپاره مسلسل مطالعه ضروري ده او مطالعه دې لپاره نه چې ته پاڼې واړې ته به په هره کرښه لږ ودرېږې چې دا چا ته وایي دا ما ته وایي دا خبره خو زما باره کې وکړه چې کله ته هره خبره ځان ته ډایورټ کوې که نه چې دا ما ته وایي چې کله ته بل ته ډایورټ کوې نو بیا خو به دې خبره غلطېږي نو مسلسل مطالعه او بیا په هغې باندې غور و فکر او دریم دا چې ټرای ته کوشش کوه چې ته یو سړی انکریج کې حوصله افزایي یو سړی په یو فیلډ کې کمزوری په بل کې ډېر ښه ډېر شي خلق دی چې په میتھس کې بیکاره دي پښتو یې ډېره خوږی انګریزۍ یې ډېره ښی اردو یې ډېر ښی دا خو یوازې دا نه دی نو ته به انکریج کوې خپل کسان حوصله افزایي چې دا څه کوې ډسکریج کوې به هېڅ حکم نه او آخري خبره دا چې ستا په ذهن کې دا چې خبره به خلقو ته رسول غواړي تا ته چونکې فیلډ میلاو دی نو ته د خدای به درنه تپوس کوي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ته د الخالص کل راعي ستا په کلاس کې چې کوم هلکان دي د دې به نه خدای تپوس کوي او دې ته پوه کولی شي څنګه وي دې سر په اسمبلی کې ولاړي وی او دا په لینډ کې ولاړ دي دغه شان چې په لینډ کې ولاړ دي نو ته ورته ووایه چې ورځ به داسې قیامت وي یوم یقوم الناس لرب العالمین دغه شان لینډونه به ولاړ یې موږ به خدای ته ولاړ یو څومره کنسپټ راغی ته وایې لکه نن به رزلټ تقسیمیږي رزلټ کارډ چې چاله موږ په ښي لاس کې ورکو اب پاسي چاله چې فرض کړه د هیډ ماسټر صاحب فیصله وکړه چاله چې په چپ لاس موږ چاته نه وایو چې ته فیل ته پاسې خو کارډ ته دی ګوري چې په کارډ په ښي لاس کې ورته میلاو شو دی به موږ پاس کړی او چې په چپ لاس کې میلاو شو دی به پیل کې دا ته څه کنسپټ کرکې نو اما من اوتیا کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا واما من اوتیا کتابه بشماله ګوره د دې آیات ترجمه هغې وړو کې تم راله او تا تم راله په سټاپ کې م راله وی چې کله هلک ته پته ولګي چې ماله په چپ لاس کې راکوي نو هلک پکار ده چې خپل لاس پټ کړي نو څه کوي شاته به یې نه کړي ته یې وله ورکوه نو پسې وله ورکوې نو ته وایي چې ردي علاج د لم خدای کړی و اما من اوتیا کتابه وراء ظهره چاله چې موږ په شا ورکو ځکه تا خو پټ کړی و ګوره هغه دی هلته پوه کړو که نه تا ورته څه ورسوه قرآن دی ورته ځکه ورسوه چې سینسټیو و هغه د رزلټ په وخت کې د هغه فکر و دې خبرې ته نو هغه خبره یاره وایي په عین مقدره ته خبره کړې وه هغه مې په دې مغزو کې ننوتې ده او چېرته رانه نه هېرېږي اول تا د اپرچونټي استعمال کړه دا موقع تا استعمال کړه نو چې یو سړی پیل کېږي یا پیل شي نو ته خپل ملګرو ته وایي د چهرې ته وګوره چې یو سړی پاس شي فسټ راغلی نو ته دې نورو ته وایي د چهرې ته وګوره نو بیا ورته ووایه چې داسې د قیامت پر چې څوک پاس شي نو وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره بعضې مخونه به پړقېږي رب ته به ګوري دا هغه سچویشن دی ورته کلیر کو که نه ووجوه یومئذ باسرة تظن ان یفعل بها فاقره بعضې څیزونه به داسې بعضې مخونه به داسې خړی لکه دی لږ دا چې خړ دی ځکه دی فیل شوی وی ولې فیل شوی وی سټډي نه کوله وی سټډي خو د ټوله ورځ کوله وی اخبارونه به یې کتل رسالې به یې کتې کورس یې نه کتو نو سټډي کړې ده خو آوټ آف کورس یې کړې نو بیا ورته دا بل آیات ووایه چې هغه چې هل انبئکم بالاخسرین اعمالا خدای وایي چې داسې عمل درته وښیم چې ښه به ستړی یې څه به دې نه کړي دا قشی دی الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا دی پیپر حل کړی دی خو د دنیا د ژوند پیپر یې حل کړی او د آخرت پیپر ته بالکل پاتې شوی نو آوټ آف کورس سټډي شو که نه ته آوټ آف کورس سټډي کې ځان دې وکړاو یا دا چې زوړ کورس یې کتلی او سلیبس بدل شوی سلیبس بدل شوی سوالونه د نوي سلیبس نه راغلي وو د ځان په زوړ سلیبس وجلی و وی دا دغه شانتې دا یهودیان دي او دغه شان د عیسایان دي دې ته زوړ سلیبس میلاو دی عیسی علیه السلام باندې انجیل او په موسی علیه السلام باندې تورات دی هغه ګوري او قرآن چې آخري ایډیشن و هغه نوی سلیبس و نوی سلیبس یې نه دی کتلی ځکه چې الله ویلو چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا خدای نعمت پوره کړو په قرآن اده تر اوسه تورات کتو نو چې زوړ کورس ګوري نو خود به دغه بدایلی فیل کېږي په دې طریقه باندې تا دا خبره هغې ته ورسوله نو دا چونکې یو ډېره ښه اپرچونټي ده چې هغه کم ټیچران دا استعمالول غواړي نو هم دنیا ګټلی شي
هم آخرت ګټلی شي او هغه سکول به ډېر خوش قسمت وي چې هغې له خدای پاک داسې سټاپ ورکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.